یو څومره لویه ګناه چې انسان کړي الله تبارک وتعالی ورته څه کوي معاف کوي یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي ته داخل شو چې څنګه مسجد نبوي ته راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ورته وکتل نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په مخ باندې د جړه اثر و نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل عمر ولې خفای جاړي ولې د الله پاک پیغمبره د جمعات په چې رادنه کېدم په دې دروازه کې یو نوجوان ناست دی او داسې جاړي چې دغه جړه زه وجړولم داسې زار او قطار سره جاړي چې دغه جړه زه وجړولم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل ښه عمر دا هلک را داخل که چې ولې جاړي زه خو دې تپوس وکړم که نه نو دا هلک چې را داخل شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی نوجوانه ولې جاړي ولې خفای په څه باندې د الله پاک پیغمبره یو ګناه رانه شوې ده او هغه ګناه مې جړوي نو هغه ګناه مې څه کوي جړوي نو وی ولې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی ولې وی ځکه ډېره غټه ګناه مې کړې ده ډېره غټه ګناه مې کړې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی ښه وی دا راته ووایه ای هلکه ای نوجوانه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی دا وواړه ځمکې او دا وواړه اسمانونه او دا غر دا لوی دی که ستا ګناه لوی دی هغه نوجوان ورته وایي د الله خوږه پیغمبره د دې اوو اسمانونو نه د دې اوو ځمکو نه او د دنیا د دې ټولو غرونو نه زما هغه ګناه غټه ده د دې نه غټه ده ښه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل بیا راته دا ووایه که نه چې د الله تبارک وتعالی کرسي لویه ده که ستا دا ګناه لوی دی چې ته پې دومره خفای د هغې نوجوان ورته وفرمایل وایي زما ګناه لویه ده د الله د کرسۍ نه زما ګناه څه ده نعوذ بالله لویه ده بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی نوجوانه دا راته ووایه چې د الله عرش لوی دی که ستا دا ګناه لویه ده نوجوان ورته وایي زما ګناه لویه ده زما ګناه لویه ده ما ډېره غټه ګناه کړې که بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی هلکه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی ذات لوی دی که ستا ګناه لویه ده وی د الله ذات لوی دی د الله پیغمبر د الله ذات څه دی لوی دی د الله ذات لوی دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی هغه لوی ذات په ستا دا دومره لویه ګناه معاف کوي ته ولې دومره ناامیدی هغه لوی ذات په ستا دا لویه ګناه معاف کوي هلک د جړا نه بس کړو لږ طبیعت یې ښه شو نبی علیه السلام ښه دومره غټه ګناه به م الله معاف کوي او الله تبارک وتعالی به درته دا معاف کړي خو ای هلکه دا خو راته ووایه چې دا ګناه دې څه کړې ده دا خو راته ووایه که نه د الله خوږه پیغمبر ستا د مخ نه ماته حیا راځي ستا د مخ نه ماته څه راځي حیا راځي نشم ویلی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل خیر ووایه دا ګناه څه ګناه ده چې ته دومره وایې چې زما دومره ګناه غټه ده د ځمکې نه غټه ده د اسمانونو اخر ګناه څه ده د الله خوږه پیغمبره زما کار چې دی که نه د 7 کالو نه زه کفنونه د مړو نه پټوم زه کفنچور یم څوک چې مړی ښخ کړي مدینه منوره کې که نه زه به شپې له لاړ شم کفن ترې نه راوپرځمه هغه ترې راپټ کړم مړی بیا پټ کړمه او کفن ځان له به بازار کې خرڅ کړم دا زما کار دی کفنونه پټوم د مړو نه 7 کالو پورې مې دا کار وکړو د الله پاکه پیغمبره بله شپه لاړمه د انصارو کې یو نوجوانه جینۍ مړه وه پیغله جینۍ مړه وه نو چې هغه خلکو دفن کړه زه پسې شپې له لاړم او د هغې قبر مې کولاو کړو نو چې قبر مې کولاو کړو نو کفن مې ترې راټول کړو کفن چې مې ترې راټول کړو او را روان شوم نو ډېره پیغله جینۍ وه ښایسته جینۍ وه هغه بدن باندې مې سترګې ولګېدې نو را روان شوم نو شیطان راته وسوسې شروع کړې چې دې سره بدکاري وکړه دې سره څه وکړه نعوذ بالله بدکاري وکړه وی د الله خوږه پیغمبره لاړمه د هغې مړې جینۍ سره په قبر کې مې بدکاري وکړه دا مې وکړو